سورہ نمل نورلسم سپارہ آیت نمبر 1 واقعہ د سلیمان علیہ السلام هغه شروع وا او دای ذکر کول د دې د پاره چې عالم الغیب په پټو باندې پویدون کې یو الله تعالی دی، بل څوک هغه غیب دان نه دی او په پټو باندې نه پویږي. پاوی کې سلیمان علیہ السلام بلقیس ته خط لېږلی و د دې دپاره چې تاسو اسلام قبول کې مسلمانان شئ، منقاد شئ او ما ته راشئ. هغې ویل ګورو چې یاره دا چېرته دنیادار انسان خو نه دی. څه هدایې راولېږل، هغه هدایه ورته سلیمان علیه السلام واپس کړل. بیا سلیمان علیه السلام د هغې تخت راغوښتی و دې دپاره چې د دې بلقیس عقلمندي او هوښیارتیا وګوري چې د هغې مناسب خبرې د دې سره وکړي. هغه تخت چې کله راغی، سلیمان علیه السلام خپلو وزیرانو ته خپلو کسانو ته حکم وکړ نکرو لها عرشها، د دې دا تخت د دې دپاره ناشنا کې. څنګه ناشنا کې؟ بدلون پکې وکې، ګلکاری پکې نوره زیاتی کې، کموا هغه پکې ختمه کې، خو څه بدلون پکې په طریقو سره راولې. تخت به وماغی خو بدلون به پکې راشي. لکه دروازه سادهی نو دروازه وماغی او خلک پکې ګلکاری وکړي نو بدلون پکې راشي. یا دروازه سادهی او دیو لرنګ ورکی نو په هغه رنګ سره پکې بدلون راشي. دغه بدلون د هغې حکم سلیمان علیه السلام وکړو نکرو لها عرشها، ناشنا کې د دې دپاره دا تخت دی. او وجه ورپسې په خپله ذکر کوي چې د څه دپاره یې ناشنا کوو. د دې دپاره یې ناشنا کوو چې اتهتدي ام تکون من الذین لا یهتدون. د دې دوه مطلبه دي. یو خدا چې موږ ګورو چې دا د خپل تخت د نښو نښانو نه پیژني او که نه. بعضې سړی انسان هغه زیرکي، هر یو څیز ته یې خیالي، هغه چې یو ځای ته ورشي نو هغې باندې ګیر چاپېره نظر ولګوي او هلته یو وړه غوندې غلطي وي هغه هم رامعلومه کړي، یا معمولي غوندې څه وي د هغې احساس دې وکړي چې یاره دلته خو دغه شانتې چل دی. او چې نه بې پروا غوندې نو هغه چې هر چېرته لاړه هلته کېناست هغه ته څه پته نه لګي. نو سلیمان علیه السلام وی چې موږ ګورو اتهتدي ام تکون من الذین لا یهتدون، آیا دا لاره مومې پیژندلنو د دې تخت ته چې دا تخت وپېژني چې یاره دا خو زما تخت دی، یا دا نه پیژني هغه ذهن یې دې ته نه ځي. غبي ده او په ذهن باندې پرده د غفلت دی چې په ډانګ توکلی دی، ورته ویلي نه چې دا کار داسې دی نو تر هغې پورې پوهېږي نه، او که نه صرف په اشارو باندې هم دا پوهېږي. یا دویم مطلب د دې مفسرین دا ذکر کوي چې اتهتدي ام تکون من الذین لا یهتدون، آیا دا په سمه لار کېږي او که نه. یعنی دا هدایت تابعداري زما هغه قبلوي او که نه قبلوي، دا مسلمانېږي او که نه، هغه خپل شرک د نور او د سپوږمۍ عبادت چې کو هغه پرېږدي او که نه. او دا څنګه؟ هغه داسې چې دا راشي او دا وګوري. نو د سلیمان علیه السلام او د بلقیس په منځ کې خو ډېره فاصله وه، او هغې ته چې څنګه هدیه واپس ورسېده نو هغه را روانه شوې ده. نو په دې دومره لږ وخت کې چې سلیمان علیه السلام ته تخت د بلقیس را رسي او بیا په هغه لږ وخت کې چې نو بدلون هم د دې کې راځي، دا خو معجزتن کیدی شي. خو نور چې دی نو عام انسانان د هغې دا کار نه شي، دا د هغې د وس نه بار دی. او که د دې عقل او سوچ وي او دا استعمال کړي نو دا به پوه شي چې دا سلیمان علیه السلام رښتونی پیغمبر دی.
او د چې ما ته دعوت د اسلام را کړی دی نو دا منل پکار دي. تو ګوره زما تخې دا غځای نه راوړو مونږ ته نه خبر هم نه شو او بیا پکې بدلون هم راوستی او که نه خپل عقل نه استعمالوي سوچ نه استعمالوي دا هم هغه په خپل کفر او په خپل شرک باندې پاتې شي. نو دا دوه مقصد د سلیمان علیه السلام یو د هغې هغه عقل هوښیارتیا او زیرکتیا کتل او دویم دا چیرې دا کیدی شي د دې د وجې نه اسلام طرف ته راغب شي او مسلمانه شي. هغه چې کله راغله نو ورته وویل شو اهاکذا عرشک، آیا داسې ستا تخت دی؟ داسې ورته نه وایي چې دا ستا تخت دی، وایي اهاکذا عرشک، آیا داسې ستا چې دی نو تخت دی. نا څومره د هوښیارتیا جواب ورکوي کأنه هو، گویا کې دا هغه دی. داسې نه وایي چې دا هغه دی، ځکه که دی ویل نو هغې ته خو پته نه وه چې زما تخت دلته راغلی دی، نو دا امکان پکې و چې دا په دې خپله خبره کې دروغجنه شي د دې او داسې هم نه وي چې یاره دا نه دی، ځکه که دی ویل چې دا نه دی نو بیا هم چې نو دروغجنه کېده. نو سی وی کأنه هو، گویا کې دا هغه دی، یعنی بالکل د هغې په شان ته دی، معمولی بدلون دی پکې کأنه هو. او بیا ورپسې خبره کوي پوه شوه چې یاره دا خو معجزه ده او دا پیغمبر دی، دا کارونه هر څوک کولی نشي. نو ورپسې څه وایي واوتینا العلم من قبلها، مونږ ته علم د دې نه مخکې راکړی شو. څنګه راکړی شو؟ هدهد چې کله ستا خط راوړه ما ته نو دا ډوډۍ نه ښوه چې یاره دا سړی چې نو عزتمند دی او دا قوت او طاقت والا دی او پیغمبر دی. دویم دا ده چې تا ته ما هدایا راولېږل او تا هدایا قبول نه کړل، هغه دې واپس کړل. زه پوه شم چې یاره دا سړی هغه چې نو پیغمبر دی. نو اوتینا العلم من قبلها، د دې نه مخکې مونږ ته دې علم راکړی شو، دې ته چې نو ضرورت نه وکنا مسلمین، او مونږ وو چې نو غاړه ښودونکي. کنا وو مونږه، یعنی چې د کله نه مونږ را روانېدو نو د هغه ټیم نه مونږ اسلام قبول کړی، ځکه مونږ ته پته ولګېده چې ته حق او رښتونی پیغمبر یې. یاره چې دا دومره هوښیاره وه، دومره عقلمنده وه چې هغې هغه خپل تخم د نښو نښانونه پېژنده، په دې باندې هم پوهېده چې سلیمان علیه السلام رښتونی پیغمبر دی، د نښو نه او د علاماتو نه معلومه کړې وه. نو چې دا دومره هوښیاره او دی دا شرک ولې کو؟ شرک خو چې کوي نو د په عقل پردې راغلي، هغه د دومره کائنات ته نه ګوري چې د دې چلوونکي یو الله تعالی دی. نو چې دا دومره کائنات چلولی شي نو زما ضرورت به نشي ترسره کولی. عقلمند سړی خو شرک نه کوي او بیا د بلقیس په شانتې هوښیاره ښځه، نو دې بیا دا شرک ولې کو؟ وایي وصدها ما کانت تعبد من دون الله، بند کړی او دې لره هغه چې دې عبادت کو سوا د الله نه. کله چې سړی یو معاشره کې ګیر شي، یو کار یې عادت شي او بیا د بچپن نه پکې را رواني، د هغې پرېښودل دته ګران شي. هغه عادت بدلول دته بیا مشکل یې هغه نه بدلېږي، هغه هماغه شانتي وي. او که بدلی یې نو د چم ګاونډ او د معاشرې د یرې د وجې نه بیا بدلی نه. هرقل هغه اسلام طرف ته مایل شو او اسلام قبولولو ته جوړ شو، خو چې ویې کتل چې ټول حکومت راته بلوه کېږي، وزیران رانه مخالف کېږي او بادشاهت رانه ځي، نو دنیا یې غوره کړه او دین یې پرېښود او همغه په عیسایت باندې د دنیا نه ده. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین، دا د قوم کافر نه وه. په کافر قوم کې اوسېده، نو په کافر قوم کې چې ځان له اسلام قبلې دا مشکل کار دی، دا آسان کار نه دی. او په موږ د الله احسان دی د مسلمان په کور کې پیدا یو، او چې څنګه مو سترګې غړولې دي نو په غوږ کې مو د الله اکبر چغه لګېدلې ده. په موږ باندې د الله احسان دی ډېر عظیم احسان دی. کني چې د کافر په کور کې پیدا شي او ته تربیت وشي، دا هغه بیا اسلام طرف ته راتلل، هغه بیا خپل دین بدلول هغه انتهایی مشکل نه کېږي بیا. وانها كانت من قوم کافرین، یقینا دعوه د قوم کافر نه.